بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سحر شروع شو. نن د پروګرام کې موږ روژه کې چې کوم څیزونه مباحات دي، مباح دي، یعنی نه روژه ماتي او نه مکروه کوي، د هغه څیزونو ذکر کوو. کې لومبی شیز چې دی نو هغه د مسواک استعمال دی. که مسواک تریخ وي او که پیکه وي، استعمال جایز دی، بلکې کار ثواب دی. دویم، سر کې تیل مګل روژه کې مباح دی. دریم، روژه کې پسترګو کې رانجه اچول یا پسترګو کې دوی اچول دا جایز دی. څلورم، د ګرمۍ یا د تندې د وجې نه لمبل دا مباح دی. پنځم، خوشبو بویول دا مباح دی. شپږم، دا څه بیمارۍ دپاره انجکشن یا ټیکه لګول دا جایز دی، مباح دی، خو دې کې د علماء اختلاف دی. دې وجې نه بهتر دا ده چې ډېر ضرورت شدید نه وي، نو چې د روژه ماتي نه وروسته ولګوي نو ډېر به بهتر وي. اووم نمبر، که یو سړی هغه روژه تېره شي او خوراک څښاک وکړي، دې سره روژه نه ماتېږي. او اتم نمبر، که بغیر د اختیار نه ماشي تالو ته لړ شي یا خاوره لړه شي او هغه تېره شي نو دې سره روژه نه ماتېږي. نهم نمبر، په غوږ کې اوبه تلو سره یا قصدن دې کې اوبه اچولو سره روژه نه ماتېږي. لسم نمبر، چې قی سړي ته راشي خود به خود باندې، یعنی دې ونه کي بلکې زړه ورته خراب شي او د هغې د وجې نه دې قی وکړي نو دې سره روژه نه ماتېږي. یو لسم، یو سړی وده دی او په خوب کې ده ته احتلام وشو نو اودس پرې واوړېد نو دې سره روژه نه ماتېږي. د غاښونو نه وینه ووته مګر هغه د حلق نه لاندې لا نه ړه، خوله کې یې رنګ ښکاره شو نو دې سره روژه نه ماتېږي. دا دولسم نمبر. دیارلسم نمبر، چې سړی په خوب کې یا د شپې د بیبي سره یو ځای شوی د هغې د وجې نه یا د خوب د احتلام د وجې نه ده ته د لمبلو ضرورت دی، ده باندې سبا شو او ده لمبلي نه دي نو دې سره روژه باندې اثر نه پروزي. که سار لامبي نو هم خیر دی، روژه یې صحیح ده. اگر چې لمبل چې دی هغه په ټیم پکاري فوري، خو که د څه وجې نه عذر د وجې نه یا ناراستۍ د وجې نه دی ونه لامبي او سحر پرې روخیږي او سحر بیا ولامبي نو دې سره د ده روژه ماتېږي نه، روژې ته څه نقصان نه رسي. الله تعالی دې موږ ته صحیح روژې د نیو توفیق نصیب کړي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.